الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یو امام مانځه کې ولاړ دی او د مانځه په مینځ کې هغه ته علم وشي د دې خبرې چې دی بې اودسه دی او سلام وګرځوي، مقتدیان به څه کوي؟ نو خبره دا ده په دې کې که امام ټول مونځ هم په بې اودسۍ باندې وکړي او امام ته پته نه وي، امام ته پته وي او مقتدیانو ته پته نه وي، او وروستو نو د مقتدیانو مونځ ورپسې صحیح دی. په دې باندې ګڼ احادیث دي. اوس که په مینځ کې امام ته پته ولګېده چې زما اودس نو او د سلام وګرځو، مقتدیانو باندې اعاده د صلات نشته. مقتدیان به دغلته کې امام به ځان له یو نایب د دې صف نه راوباسي او مخکې به کړي او خپله به لاړ شي وضو به وکړي، او یا که امام استخلاف ونه کړي نایب ونه ګرځوي نو دارنګې مقتدیانو کې خپله به یو کس مخکې شي او باقي مونځ به د مقتدیانو ته ادا کړي. په دې باندې ګڼ دلایل دي. داسې واقعات صحابه کرامو دور کې هم راغلي دي. هغې لکه عمر رضی الله تعالی عنه چې په نیزه باندې ولګېدو، باقي مونځ یې نه شو کولی. عبدالرحمن ابن عوف یې د ځان په ځای باندې سار کې مخکې کړو، باقي مونځ هغه ادا کړو. نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه په اسنا په مینځ کې راغی، عبدالرحمن ابن عوف مخکې شو، نو یو قبیله و هغې په مینځ کې صلح لتلی و، په مینځ د مانځه کې راغی عبدالرحمن ابن عوف وروستو شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په ځای باندې وتلو. نو داسې واقعات راغلي دي. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه واقع راغلی و چې هغه وروسته شوی. نو دا جایز دی. بعضې آثارو کې روایت راځي چې عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه باره کې راځي چې هغې خلکو ته جماعت ورکړو، د جماعت نه بعد ځان باندې په کپړو باندې اثر د احتلام ولیدو، نو هغې خپل منځونه غسل وکړو او خپل منځونه یې دوباره کړه. په مقتدیانو ته یې دا ونه وی چې تاسو منځونه یې دوباره کړي. نو د مقتدیانو منځ چې دی دا صحیح دی. که منځ کې داسې امام ته یو خبره رایاده شي یا په منځ کې امام ته داسې حادثه راشي، انسان دی کمزوری دی، نو دې د ځي او ځان د په ځای باندې د خلیفه نایب وټاکي، هغه دې مخکې کړي. که هغه ونه ټاکي مقتدیانو کې یو کس دې مخکې شي او باقي مونځ دې وکړي او د هغې مونځ صحیح دی. په دې باندې اعاده د صلات او د مانځه نشته دی.